زمونږ ډېرو علماو دا فتوا ورکړې ده هغوی په خپل یو لیول باندې ښه خبره کړې دا نه وایي چې غلطه یې کړې خو د هغې لږ وضاحت کوو هغوی دا خبره کړې چې د نایي سړي سره قرباني نه کیږي د نایي سړي سره قرباني نه کیږي دا یو عامه مسله ده نن سبا که چېرته نایي داسې نایي چې هغه ویښته م واړه کوي جامت هم کوي برېت هم برابروي سر هم کټا کوي هر څه کوي د داسې نایي سره قرباني ټیک ده چې ویښته هم کټ کوي خلکو له د سر ویښته جامت هم کوي برېت هم سموي د داسې نایي سره قرباني ټیک ده یا داسې نایي ده چې دی دغه کار هم کوي خو د آمدن د بل ځای نه هم راځي دی چاپ هم د کولاو کړی خو د آمدن ورسره د بل ځای نه هم دی لکه یو ورور یې په ملیشا کې دی په دوبۍ کې دی یا یې دلته بل تجارت دی زمینداری ده نو د دغې سره هم ټیک ده ځکه چې د دا مال خو د یو طرف نه د حرامو نه راغی چې د جامت کړی دی د جامت پیسې حرام دي څنګه چې دا کار حرام دی داسې آمدن حرام دی خو بل طرف ته د خلکو له ویښته واړه کړي دي ویښته واړه کول دا د شریعت خلاف نه دي ګناه نه دی ویښته واړه کول دا نو بل طرف ته دغه حلال مال راغی یو طرف ته د حرام جمع شو یا د بل څه تجارت ته یا رور په ملیشا دوبۍ سعودي کې دی هلته هغه حلال ګټي نو دلته ورسره حرام او حلال دواړه یو ځای شو شریک شو نو شریعت دا فیصله کوي چې مونږ به ترجیح د حلالو له ورکو د ده چې مال زمونږ سره په قربانۍ کې شریک شوی دا به مونږ د حلال وګڼو دا حرام چې دی دا د ځان له استعمال کو او دا حلال چې دی نو دی زمونږ سره په قربانۍ کې استعمال کو نو علما وایي چې د دغې سړي سره به مونږ قرباني جایز کو اگر چې احسن الفتاوا یا د کراچۍ نور مفتیان چې دي هغه وایي چې د دوی سره قرباني ټیک نه ده خو مونږ وایو چې دغه حلال مال به د قربانۍ سره شریک او د حرام مال د ځان له انفرادي استعمال قرباني به ټیک شي اوس که چېرته داسې نایي دی چې هغه خالصتاً ګیرې خرئي ویښته میښته نه واړه کوي صرف ګیرې خرئي نو دا صرف ګیرې چې خرئي د ده سره اوس قرباني ټیک نه ده بل کار هم نشته بل څه تجارت او مالیت ورته هم نه کېږي او صرف ګیرې خرئي د ده سره قرباني اوس ټیک نه ده ځکه د ده ټول آمدن چې دی نو هغه د حرامو نه دی ټول آمدن یې د حرامو نه راغی د ده سره اوس قرباني ټیک نه ده د سره به نه کوي خو زمونږ د علاقې دا نایان چې دي نو دوی ګیرې هم خرئي وړې هم برېت هم برابروي ویښته هم برابروي نو دی به څه کوي دی به خیر دی که ځان سره قربانۍ کې شریک کې نو کار به یې ټیک شي